بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. د مشرق ټي وي خصوصي خبرونه سره زم عرفان خان د پاکستان ډیموکراټک موومېنټ د سوري د لاندې نن دویمه جلسه په کراچۍ کې روانه ده، کوي میزباني چې پاکستان پیپلز پارټي کوي. دوه ورځې مخکې د ګوجرانوالا بخار کې د پی ډی ایم د لاندې اولنۍ جلسه شوې وه. د هغې میزباني مسلم لیگ نون کړې وه. په هغې کې چې د مسلم لیگ نون او د اپوزیشن جماعتونو قیادت کم تقریرونه کړي وو، په هغې باندې ډېر سخت رد عمل راغلی دی. د پرایم منسټر عمران خان صاحب د طرف نه سخت رد عمل راغلی دی او هغه کولاو پیغام ورکړی دی اپوزیشن جماعتونو ته، خصوصي تور باندې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ته چې هغه به اوس څنګه د بهر ملک نه راولي او چې کومې پیسې کوم د لوټلې شوي الزام په هغه باندې لګي پیسې هغه پټې کړي دي، هغه به د هغه نه اصولي کوي. 2 کاله تیر شو، دغه عمران خان صاحب اقتدار کې راتلو نه مخکې هم دغه خبره کوله. 2 کاله بعد عمران خان صاحب هغه خبره بیا کوي، د هغوی وفاقي وزیران دغه خبره بیا کوي چې مسلم لیگ نون او پیپلز پارټي قیادت پیسې پټې کړي دي. خو تر دې دمه حکومت یا تحریک انصاف یا پرایم منسټر عمران خان صاحب اوسه پورې کامیابي بیا نه ترلاسه کړي. دا بحث هم خبرې کیږي چې پرایم منسټر عمران خان صاحب کوم تقریر کړو کنونشن سنټر کې ټایګر فورس ته، هغې کې بحیثیت وزیر اعظم د هغه دا کار دی یا دا کار د ادارو دی چې هغه به د خلکو خلاف کاروایانې کوي. په دغه باندې هم یو ډیبیټ روان دی او سیاسي مشران یا تجزیه نګار هغه د خبرې ته په دغه انداز ګوري چې پرایم منسټر عمران خان صاحب ته دغه خبره نو کول پکار، دغه کار د ادارو دی، دغه احتساب ادارې موجود دي، دغه کارونه به هغوی کوي او کم اپوزیشن چې د مخکې نه هغه الزام لګوي یا کومې خدشې اظهار به هغوی کوو چې تحریک انصاف دغه اپوزیشن جماعتونه د سیاسي انتقام ښکار جوړوي، هغه بیانیې ته، هغه خبرې ته پرون عمران خان صاحب په خپله باندې تقویت ورکو. په دې باندې خبرې کوو چې د اپوزیشن جماعتونو کم غونډه روانه ده، پی ډی ایم پاکستان ډیموکراټک موومېنټ دویمه جلسه په کراچۍ کې روانه ده. په هغې باندې خبرې کوو. نه مخکې غواړم چې موږ سره په سټوډیو کې کم درانه مېلمانه موجود دي، د هغې تعارف وکړم. موږ سره سټوډیو کې موجود دی د جمعیت العلماء اسلام سره تعلق لرونکی پخوانی وزیر امان الله حقانی صاحب. امان الله حقانی صاحب تاسو پروګرام کې درکلی وایو. مهرباني. هغوی سره ناست دویم زمونږ درون میلمه د پاکستان پیپلز پارټۍ سره تعلق لرونکی پخوانی وزیر ضیاء الله افریدي صاحب هم موږ سره نن په پروګرام کې ګډون کوي. ضیاء الله افریدي صاحب تاسو پروګرام کې امان الله حقانی صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب چې کله نه 15 جولای کال 2013 انتخابات شوي دي، هغه د حکومت نه مني، الزامونه لګي د داندلۍ، بیا آئینی طور باندې یو حق حاصل دی حکومت ته چې هغه 15 کاله وخت پوره کړي. مولانا صاحب ولې د حکومت 15 کالو وخت پوره کولو ته نه پرېږدي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. عرفان بھائی، دا تاسو چې کوم سوال وکړو نو حقیقت ټول قوم نن وکتلو چې مولانا صاحب کوم موقف اختیار کړی او هغه ټیم کې دا ویلو چې دا حکومت دا په جلسه ځای راغلی دی او چې کوم د عوامو کم منډیټ هغه غلا کړی شوی دی او لہذا دا حکومت نن نه موږ له داسې فیصله پکاره چې دغه حکومت را نشي، ځکه چې کچر دغه حکومت راغو نو په دې ملک کې به د ملک له بډې غټ تاوان او نقصان ورکړي. د نواز شریف صاحب خپل ځان له موقف و هغه ویل چې یاره پرې چې دې خلکو ته ایکسپوز شي، ښکاره شي. خو تاسو وګورئ دواړه غټ لیډران او دواړو چې کوم موقف و دواړه ټیکو، خو د مولانا صاحب موقف ته نه ډېر ټیکو. هغه ټیک ډېر ځکه چې ټیک ته دې خو خلکو ته ایکسپوز شو، خو چې نن په ملک کې کوم اکانومي تباہ برباد شوه، د ملک دی چې کومه لیجسلیشن وکړو، کوم قانون سازي وکړه او په ملک کې د ملک هغه تهذیب چې کوم طرف ته بوتلو، او تاسو نن وګورئ چې د ملک داسې حالات خراب دي چې نن تاسو د روزمره د اشیاو ریټونو ګورئ، د ډالر ریټ وګورئ، څونه چې د روزمره اشیا دي د هغې د وجې نه هغه د ملک اکانومي داسې ګډوډ شوه چې نن غریب سړی او د متوسطې طبقې سړی هغه پاکستان کې هغه ته ژوند تېرول دا ورته ګران شوي دي. نو پته ولګېدله چې که چېرته دې ته دا موقع نه میلاو شوی نو په ملک کې به دونه زیات اړې ګړې نه راتللو، د ملک اکانومي به نه خرابېدله. دې چې کومې نارې والوي او کوم د کرپشن خبرې کولې چې موږ به دا کوو دا کوو، تاسو نن وګورئ د هغې نه زیات کرپشن کېږي. تاسو وګورئ د ملک چې کومه جی ډي پي ریټ و د هغې مخکې وګورئ کله چې نواز شریف تلو، نن وګورئ چې هغه په منفي کې روانه ده او څونه نقصان د ملک ته روزانه کېږي. نو د دې نه دا معلومیږي چې د مولانا صاحب موقف هغه بالکل 100% صحیح و او دا وجه ده چې نن قوم دونه تنګ دی. زه دا وایم چې مولانا صاحب هغه ټیم کې کوم نشاندهي کړې وه
که اوس دا سیاسي قیادت را پانسېدلو دا اپوزیشن پارټۍ را پانسېدلې او د قوم درسته سمت قوم لا در رهنمایي ورنکو نو تاریخ به دا سیاستدانان معاف نکي د اپوزیشن دا پارټۍ به تاریخ معاف نکي ځکه چې لیډر دې ته وایي چې هغه قوم د مشکلو حالاتو نه وباسي لیډر دې ته نه وایي چې حالات ټیک ټاک او قوم په مشکلو حالاتو کې واچي قوم په مشکلو حالاتو کې ضیاء الله افریدي صاحب پرایم منسٹر عمران خان صاحب د شروع د ورځې نه دغه یو هغه وایي چې دغه زما د پارټۍ یو منشور دی بنیادي نقطه دا چې د کرپشن خلاف جهاد تاسو نه هغه پوښتنه کوم چې د هغې تاسو هم ښکار شوي وي تېرو وختونو کې 4 یا 15 کاله بعد تېرېږي هغه الزامونه چې کوم لګېدلي په تاسو باندې آیا هغه په عدالت کې ثابت کړی شو ثابت نه کړی شو او آیا واقعي هغه د احتساب کومه ایجنډا چې وه هغه تحریک انصاف اسې ناره ده که واقعي په هغې باندې هغوی عمل کوي عرفان بھائی ډېره مهرباني داسې دی چې څو پورې زما د کیس تعلق نو ما خو په اولنۍ ورځ په میډیا باندې وی چې دا احتساب د پرویز کمیشن دی هغې ته ما پرویز کمیشن نوم ورکړی شو ځکه چې هغه احتساب خو نو هغه خو یو هسې یو عمران خان ځان له د مارکیټینګ یو اداره جوړه کړې وه په د دروغو که عمران خان احتساب حقیقي معنو کې کولې که نه نن به ستا په وفاق کې چې کم 50% وزیران بلکې زیات ابا نن په جیلونو کې وي ستا صوبایي وزیران دلته چې کم تیر شوي حکومت کې وو هغې کې بشمول وزیر اعلی صاحب ابا هم جیل کې وي داسې بیروکریټ چې هغه هم نن جیل کې وي خو احتساب هغه داغه د احتساب مقصد نو هغه یو بلیک میلینګ کوي داغه اداره خپل مرګري یا خپل هغه بلیک میل کول دي زما خو اول ورځ نه کیس نو 15 کال کې په ما باندې چارج نو فرین شو الله فضل دی سورج مخکې عدالت فیصله وکاو د چارج فریم کې دونه مخکې الله د آزاد عدلیه زبری کوم نو احتساب عمران خان حقیقي احتساب نه کی ک کول نن بجانگیر ترین په خصوصي تیاره کې بار نتلو ځکه چې جانگیر ترین د عربونو روپو چینی نن چې کم کرایسس د چینې دی او د غنمو دی پاغه کې د ټول نه مین کردار د جانگیر ترین او د وفاقي کابینه وزرا دي د خپل پرویز الهی تویلو چې دا غل دی نن دا غي د ټول نه مضبوط اتحادی دی نو زما په خیال احتساب خو د سوچ فکر کې یو مارکیټینګ یو تشهیری مهم کې دی شي حقیقي احتساب نه د کړه او نه کولی شي دا بس یو خپل انتقامی کاروي لکه څنګه تا وې چې پرون تقریر خپل کړو پاغه تقریر کې انسان چې غوسه شي نو د نن نه حقیقي غروزي داغه هغه جذبات داسي و چې هغه لکه د نیب او د ادارو اف ای ای دا یو اشاره ورکړه چې زب بیا ادارو ته ویم چې بای کیسونه جوړ کړي نو مطلب دا دی چې احتساب یو طرف ته چې احتساب ادارې ازادي او بل طرف ته چې نه زب وته ویم نو احتساب کسي احتساب نو دا احتساب کمیشن به نه ختمه دي دا به چې کم وخت کې د وزیر اعلی د گرفتارو فیصله ونه احتساب ختم شونه احتساب نشتا سیاسي انتقام شتا او الله دیو کې چې د ملک کې صحیح احتساب شروع شي نو بیا به پته ولګي چې څوک صحیح دی او څوک څنګه دی او څوک څنګه دولت صاحب چې کوم پرون هغه لبو لهجه وا کوم چې هغه انداز بیانو هغه پوزیشن جماعتونه مخاطب کړل نو آیا دا د پی ډی ایم د جلسې اثر ښکاری کنه اوس پورې خو هغه دومره سخت لبو لهجه کلم نو استعمال کړي بالکل دا خو دغه چکم هغه خدا امیدم نه کولو چې دمرا خلق بروزي خو عوام د پاکستانی عوام دمره تنګ شوي دي چې هغه کم مهنګایي او کم بیروزګاري او سم مصیبتونو نن په کراچۍ کې د ګجراول نه غټه جلسه روانه ده لکه کې دي شي سبا د دنه د پرونی تقریر نه زیات ریاکشن راشي دا خو ګوره دا خو چې څومره یو په خبر کې به ان شاء الله دا غنه غټه جلسه لکه چې پښتنو ته خو پته ده هغه تبدیلی هم لیدا د بی آر ټي په شکل کې هم تبدیلی ولیدا هر څو د سرګن شو نو دا هغه چې کم پرون تقریرو هغه د ډېر د نن تکلیف رد عملو چې هغه سمره پریشان دي سمره تکلیف بنیادی تور باندې هغه د گورنر چې کم نظام دی د دې حکومت بالکل مفلوج دی فیل شوی دی داغه د پالیسو چې کم محور دی هغه د پارټي
نان الیکټډ خلک دي د پارټي خلک نه دي او هغه دا د پتم نه لګي د خپل د گورنر ته چلولو د موږ د چلولو نظام په کرسي ناسته او د اپوزیشن تقریر دا نن ولې خپل تقریر نه واپس شوی دی ماضي کې چې سمره تقریرونه د کړي ټول د واپس اخیستي دي هغه کار کوي چې کم د منې کولو نو دته خدا په دن لګي د چې په کرسي کې سمره مشکلات دي هغه اوس خپل رد عمل له اظهار کی مولانا مولانا الحق انیس صاحب چې کوم د تبدیلی ذکر وکړو ضیاء الله افریدي صاحب بیا تاسو 2 ورځې دلته اجلاسونه روان دي او تیاریانو سلسله هم شروع کړې ده ټول انحصار په دې باندې مولانا صاحب غواړي چې په خبر جلسه ټول نه زیاته کامیاب وي شروع ورځونه بیا ذکر کوم مولانا صاحب شروع ورځونه دغه کوششونه کوي څه ټارګټ تاسو ځان ته خو د خیبر پختونخوا کې څومره خلک براټولوي یاره ان شاء الله د خیبر پختونخوا زمونږ نن اجلاس شو د جنرال کونسل د خیبر پختونخوا جلسه به دا به یو ریکارډ یو تاریخي جلسه وي او ان شاء الله تاریخ به دا یاد ساتي او زه دا وایم چې ان شاء الله د پیښور دغه جلسه چې وشي نو تاسو خو نن ګوري چې عمران خان پرون د ګجرانوالي د جلسې په وجه باندې ډیر انګا بنګا وي دا وزیر اعظم چې کوم منصب دی کوم عہده ده نو هغه ډیره لوی غټه عہده دا د ټول پاکستانی قوم یو تصویر پیش کوي خلکو ته او دا غي تاسو حرکات وګوري هغه الفاظ وګوري یا جملې وګوري نو د دې نه پته لګي چې هغه اوس په خپل دغه کې نه دی کامن سنس کې نه دی نو چې اوس کله کراچۍ جلسه وشي نو بیا به دغه به نور موچت شي او چې کله د پیښور جلسه کېږي نو زم چې بیا به د انګا بنګا بیا وروسته دغه نی بیا به ډېرې ګډې وړې بیا اردو کې ورته بوکلاهټ وایي بیا به د بوکلاهټ په داسې هغه خیرنۍ مرتبه باندې به لاړ شي چې زما دا خیال دی چې بیا به هغه د دې وزیر اعظم د منصب هم قابل پاتې مولانا غنی صاحب چې کوم خبره مولانا فضل الرحمن صاحب کوي او بار کوي چې هغه موږ د حکومت ته دسمبر میاشت نه خایو یا به د حکومت ته دسمبر میاشت نه ویني جی مولانا صاحب څنګه دا خبره کوي آیا هغه ته یقین دهانی شوی دا یا د کم ځای نه خبري شوی دي چې هغه وي د خلک بني حکومت به ختميږي ګوره دا خو که تاسو حقیقت کې وګوري نو د عوامو د رد عمل مولانا صاحب ګوري د عوامو مشکلات ګوري د عوام دونه تنگ دي چې په کار خدای چې دي ته خودي غلې ویل کنه دی ویل دا غلط دی او دا دادی او دی دا چل کړي هغه عوام ټول اغیله اوس داسې راځي چې قیادت لانی راغلی او جلسګا ډکې نو مولانا صاحب دې حالات ته ګوري او په دې وجه باندې نن د پاکستان په سیاست کې چې کم تلاطم برپا دی او کم ورځ په ورځ باندې هغه ټمپریچر برکیږي نو د دې نه دا نتیجه مونږ وباسو چې ان شاء الله دا وګوره سیاسي خلک خو تخمینه او اندازه د خپل تجربې پر نه کې لګي نو ان شاء الله دی به دسمبر ته نه پاتې کیږي ځکه چې د زمونږ د 22 نومبر په پیښور کې چې کوم جلسه او بیا ورپسې نور د جلسو غټ پروګرام دی دا داسې مرحله چې دی کې ټول سیاسي د اپوزیشن قیادت دا متفق دی مخکې ورکې بیا هم اخوا دی خوا موقف کې اختلاف و دی ځل خو مکمل قیادت متفق دی ارس ریټن شوي دي نو د دې د قیادت د اتفاق د وجې نه به تاسو ان شاء الله وګورئ چې ډیره زر به تاسو وګورئ چې د دې حکومت هغه خپې په هوایو دا به نه پاتې کېږي ان شاء الله صحیح ضیاء الله صاحب بیانیه کې فرق دی کوم پیپلز پارټي بیانیه منګو وګورو د مسلم لیگ نون منګو وګورو مولانا صاحب د کلیر موقف د شروع د ورځې نه هغه استعفاګان ورکول ته هم تیار دی خو پیپلز پارټي فلحال د اس قسم څه فیصله ته خبرې ته تیار نه دی هغه چې غیر جمهوریت کار موږ نه کول غواړو چې دغه د وجنه حکومت ختم شي غنۍ چې د بلاول بوټو زرداری صاحب او د آصف علي زرداری صاحب کوم وینا ده کوم بیانیه ده دا دوانه یو دي بالکل یو دي او همیشه د پیپل پارټي تاریخ دا دی چې هغه هیڅ کلم د جمهوریت خلاف چې کوم غیغه کې سنالي دا غي وجدا چې په پاکستان کې د ټول لغټه جمهوریت پارټي پاکستان پیپل پارټي ده او هغه همیشه د جمهوریت ته پر جنگ کړي دي او چې د څو پر د استعفاء خبرې نو بلاول صاحب سورج مخ کې دا غور کړی دی چې موږ په استعفون روستونیو چې وګڼو چې بای سټیج بای سټیج یو مرحله روانه چې کله د استعفو وخت راشي پیپل پارټي به د ټول اول استعفاء جمع کوي دا سیس اغم نشتا چې بای د پلار یا د زوی یا د پیپل پارټي دا غي چې هغه د استعفو په پروګرام کې نشتا خو چې کوم مرحله روان دي د پی ډی ایم په مشوره باندې د رهبر کمیټې چې کوم د دې یو
باډي دا د هغې کې هر څه ډسکس کیږي او هغې کې د هرې پارټۍ د مشرانو خپل نمایندګان دي او هغه نمایندګان بیا وخت په وخت د خپلو پارټو د مشرانو سره صلاح کوي نو داسې څه هغه نشته انشاءالله پیپل پارټۍ به داسې هغه نه کوي چې جمهوري یا جمهوریت ته نقصان هغه به فیصله کوي په وخت به کوي او د پی ډي ایم سره به شریکه کوي مولانا صاحب اپوزیشن بلکې چې کوم د حکمران جماعت ته تحریک انصاف د هغې مختلف وزیران یو خبره کوي چې مولانا صاحب مذهبي کارډ استعمالوي او چې تاسو سیاست نه د مذهبي کارډ یا د مذهب لږ سایډ ته کوي او داسې میدان ته راوځي چې تاسو پته ولګي نو آیا دې نه علاوه د مولانا صاحب سره څه بله ناره نشته دی یا ووټ بینک نشته دا یو خو دا چې د مذهبي کارډ د دې څه مطلب دی یو خو د دې د مدرسو زیات خلک هغه روباسي او هغه ته نه دی ګوره لکه زمونږ په پارټۍ کې الحمدلله زمونږ چونکې مذهبي جماعت هم یو سیاسي جماعت هم یو مذهب ستا لپاره د ضیاءالله صاحب لپاره ټول مسلمان لپاره مذهب یو بیس او بنیاد دی یو سړی چې د مذهب د هغه لپاره بنیاد نه نو دا خو بیا مسلمان نه دی بیا نو مذهب زموږ لپاره بنیاد دی چې کله په مذهب باندې حمله کیږي نو مونږ ټول لپاره چې مونږ د هغې خلاف اواز اوچت کړو نو لهذا دا خبره کدی دا و چې دا مذهبي کار دی نو بیا خو د پاکستان جوړ شوی د مذهب په نوم دی هلته کې بیا مذهبي کارډ استعمال شوی دی چې کله د پاکستان په دغه د برصغیر پاک و هند ډیویژن کېدلو او تقسیم کېدلو نو هلته کې دا ناروالی شوه چې یاره دلته کې به مونږ یو اسلامي ریاست اسلامي سټیټ به جوړو نو آیا دا مذهبي کارډ نه دی بیا دغه رنګې نور ډېرو ادوارو کې هم دی عمران خان د نواز شریف خلاف یې څو ځلې مذهبي کارډ نه استعمال کړی دا دی چې و چې زه ریاست مدینه نو دا مذهبي کارډ نه ریاست مدینه دا یو مذهبي تصور دی زمونږ د پیغمبر علیه السلام سره دې نسبت دی نو د خو صرف په خوله باندې مذهب یادي مونږ الحمدلله زموږ عملي کار دی د مذهب لپاره نو چونکې چې اوس مونږ سره دیندار خلک هغه وابسته دي او هغه زموږ جلسو له راځي دا خو زموږ دپاره خوشحالۍ خبره او زه په دې فخر کوم چې کوم ځای کې په مذهب باندې د سټانس او د ټیک ټاک دغه اخیستلو ضرورت وي نو مونږ په هغې باندې ټیک ټاک ښه دروند او کلک موقف په اختیارو او تاسو وګورئ د پاکستان په 73 په آیین کې چې قادیانان د اقلیت قرار شي دا یو مذهبي خبره نه په دې باندې ګوره د پاکستان د آیین د بحالۍ مونږ خبره کوو چې د 73 آیین د تحفظ وشي په 73 آیین کې چې کوم اسلامي دفعات دي نو که یو سړی دې ته مذهبي کارډ وایي نو بالکل مونږ په دې فخر کوو او دا د آیین خبره آیین کې د اسلامي دفعاتو خبره دا به مونږ کوو دینه خو مولانا صاحب چې تیر ځل هم هغه تللی اسلام آباد ته او هلته یو څو ورځې کېناست او هغوی بیا دا خبر وکړه چې ما ته څه یقین دهانیانې شوي دي او د حکومت به نه پاتې کېږي او بیا چې هغه کوم کمیټمنټ و کومې وعدې وې په هغې باندې عمل درآمد ونه شو د حکومت د طرف نه څه کمیټي خو نه وه جوړه شوې پرویز خټک صاحب په مشرۍ کې یو کمیټي جوړه شوې وه د هغې څه مذاکرات نه و شوي البته چودري برادران راغلي نو آیا مولانا صاحب ته د یقین دهاني چودري برادران ورکړې وه که بل چا ورکړې وه چې حکومت به ختمیږي نو تاسو ته یاد دي چې کله زموږ چې کوم هغه ټایم کې ازادي مارچ کېدلو روانو نو چونکې چودري برادران چې کوم دي دا یو سیاسي دغه عمل کې ټول منه را روان دي او د پخوانه یو سیاسي بیکګراوند لري نو هغې چې کله راغل هغې ویل چې را مونږ دا حالات ډېر دغه ته رسول نه دي په کار مولانا صاحب ته ډېر درخواستونه وکړو ډېر دغې وکړو نو مولانا صاحب ته ویل چې را مونږ تاسو ته په دې کې پوره ټیک ټاک دغه در کړو چې دا شی به د مارچ یا اپریل ښه وشه دا به دغه کېږي بیا ورکې حالات داسې راغی بیا ورکې کورونا راغی مختلف حالات راغلي سیاسي جماعت سره د هغوی لږ نورو حلقو ته هم نږدې والی ډېر زیات دی چې دا خو بیا د هغې ذرایع دي چې په هر د حلقو سره دغه کوي خو زمونږ خبرې چودري برادرانو سره د مولانا صاحب دا خبرې شوي او په دې کې دي ویل چې مونږ به ورته دا تاسو بس نور دغه مه کوئ او سوال جاري کوله نو په دې وجه باندې هغه ټایم کې دغه وشو مولانا صاحب که فرض که څه هم حالات جوړېږي کوم طرف ته هم سیاسي حالات ځي ټول نه زیات نقصان دا وخت کې موږ ګورو او داسې فیصله کېږي د استعفاګانو ټول نه زیات نقصان پیپلز پارټۍ ته کېږي چې هغه په سند کې یو حکومت لري او د هغې هلته ډېر زیات ووټ بینک دی آیا پیپلز پارټي به دې فیصلې ته تیار شي چې د سند حکومت د مولانا صاحب په وینا باندې یا د نواز شریف صاحب په وینا باندې هغې پرېږدي بالکل د یو غټ کاز دپاره وړې قربانۍ همیشه پیپل پارټۍ کړي دي ملک چې اوس انتشار ته ځي ملک ماتیږي ملک کې اکانومي ملک کې به داسې وخت راځي عرفان بھائی چې ستا ګاونډي به تا نه غلا او ډاکه کوي او څه به ویلی شي نه
دمره حالات خراب دي نو د دې لپاره په پیپل پارټي بالکل قرباني کوي ځکه چې استعفا باندې د ملک حالات ټیکي په استعفا باندې یو نوی ښه نظام راځي یو ښه جمهوریت راځي نو پیپل پارټي به د ټول نه وړاندې یو پیپل پارټي به هر قسم قرباني کوي مولانا صاحب یو ضروري هغه ګڼم چې دا وخت کې کومه کراچۍ کې د پاکستان ډیموکراټک موومېنټ د سوري د لاندې جلسه دویمه جلسه روانه ده هغه سټیج دا وخت کې د پی ډی ایم سربراہ مولانا فضل الرحمن صاحب مریم نواز بیبي او بلاول بوټو زرداری را رسیدلی دي او هلته چې کوم کارکونان دي د مختلفو جماعتونو سره تعلق لرونکي خلک دي نو هغه هم په ګڼ شمیر کې را رسیدلی دي او ویل کېږي دغه چې باقاعده کوم دغه جلسې تیارانې شوې وي هغې کې به دغه د مشرانو تقریرونو سلسله لږه شیبه بعد شروع کیږي کوم چې ګجرانواله جلسه شوې وه په هغې کې ډېر زیات تاخیر شوی او د پی ډي ایم دغه مشرانو فیصله کړې ده چې کوم نننۍ جلسه ده کومه غونډه ده نو هغې ته به په وخت باندې دغه مشران دغه قایدین خپل خطاب کوي نن په جلسه کې به دې خبرې ته موږ زیات نظر کوو فکر کوو چې کوم د پرایم منسټر عمران خان صاحب رد عمل مخې ته راغلی دی د هغې په جواب کې اپوزیشن جماعتونه کم طرف ته ځي د هغې نه بعد به بیا موږ په دې خبرې کولی شو چې آیا دغه تاوتریخوالی کوم حده پورې رسېدلی او آیا دا اوس پوینټ اف نو ریټرن ته رسېدلی دی که په دې کې به څه خبرې اترې په منځ کې داسې راځي ځکه چې د پرایم منسټر عمران خان صاحب کوم لبو لهجه وه د هغې متعلق نن مریم نواز بیبي دا خبره کړې ده چې د هغې جواب به موږ نن په جلسه کې ورکوو ټول قوم او بیا د مسلم لیگ نون ورکر هم د خبرې په انتظار دی چې د هغې جواب به مسلم لیگ نون قیادت په کوم شکل کې ورکوي دا اطلاعات هم راځي چې تر دې وخته پورې د مسلم لیگ نون او د پیپلز پارټۍ قیادت په دې خبره باندې اختلاف و چې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف صاحب ته د ویډیو لینک په ذریعه د خطاب کولو اجازت ورکړي یا نه پیپلز پارټۍ قیادت څه په دې باندې لږ خپل ناراضګي اظهار کړی دی هغه دا ویلي دي چې کوم د نواز شریف صاحب تیر تقریر و هغه کې هغه ته دومره حده پورې نه وتلل په کار کم کې چې هغه د پاک فوج مشر باجوا او د ډي جی آی اس آی هغه باندې ډیر زیات تنقیدونه کړي دي بهرحال دغه خبرونه راتلل اخري وخت پورې چې پیپلز پارټۍ د مسلم لیگ نون سره په دې خبره باندې اتفاق نه کوي چې هغه نواز شریف صاحب ویډیو لینک په ذریعه د کراچۍ جلسې ته خطاب کوي دا وروسته پته لګي چې آیا دغه دوانو جماعتونو قائدین په دې خبره باندې اتفاق شوی دی که نه مولانا صاحب تاسو نو پوښتنه کوم خو وخت شوی دی یو وړی شاندمي یو وړی شاندمه پروگرام کې بیا هر کله مولانا حقانی صاحب مشري مولانا فضل الرحمن صاحب ته حواله شوې ده رهبر کمیټي جوړه شوې ده خو چې کوم دنني خبرونه مخې ته راځي نو هغې کې موږ وایو چې مسلم لیگ نون نواز شریف صاحب په تقریر باندې څه لږ اختلاف دی د پیپلز پارټۍ قیادت تاسو ګڼئ چې مولانا صاحب به ټول څیزونه یو ځای وساتلی شي یاره انشاءالله زه مولانا صاحب کې دا صلاحیت وینم چې هغه به دا ټولې پارټۍ به ښه په اتفاق اتحاد چلی او تاسو وګورئ تر اوسه پورې چې کوم مرحله وار تحریک د کم ټیم نه دې مرحلې ته چې راغو نو دا هم د هغې الحمدلله هغه د سیاسي بصیرت یو غټ دلیل دی چې دا خلک یې رایوځای کړل او موقف یې د دواړو د ټولو پارټیو یو کړو نو نن خو د هغې په بلاول هاوس کې خپلو کې میټینګ هم شوی دی میلوشي هم دی انشاءالله داسې بنیادي اختلافات نشته په موقف باندې اختلاف دا راځي خیر دی چې خبره داسې انداسې کول پکار داسې نو دا قیادت دی به یو بل سره خپله خبره انشاءالله جوړه کړي نن به د هغه ټول ارسه پته په کراچۍ په جلسه کې به د هغې ټول وضاحت وشي پته به ولګي انشاءالله ضیاءالله صاحب چې ګجرانواله جلسه شوې وه نو هغې کې بیا ټول وفاقي وزیران او عمران خان صاحب ودي خلکو وایي چې خو ډېره ناکامه جلسه وه او هغې کې خو هېڅ هم نه و بیا تاسو اپوزیشن جماعتونه هسې وایي چې موږ دومره زیات خلک راټول کړي نو زما په خیال تاسو کا په هغه وخت کې په جلسګاه کې موجود د میډیا چې کوم سینیر انکر پرسن هغې چې کومې تجزیه کړي دي هغه به هم د میډیا په ریکارډ هم دي خلکو اورېدلي هم دي د ټول نه غټه خبره ده چې جلسه خو په روډونو هم جلسه وه او سټیډیم هم بالکل فل پیک او په هر روډ باندې دومره عوامو چې رسېدلي نه وو او حکومت خو به خامخا وایي چې جلسه ناکام ده خو دا نه شي ویلی چې کامیاب فیصل جاوید صاحب ویلي سینیټر چې جلسه کې خلک زیات دي بالکل هغه زیات دي هغه ټویټ کړی دی حقیقت چې کوم دی دا وینور په ګوته نه پټي نن د هغې نه غټه جلسه ده دا چې ورځ بله راځي هغه به د هغې نه هم غټوي ځکه چې کم عوامو ته کم یو هغه د ټرک بتۍ خولې وو پسې روان وو پته ولګېده چې هغه سې
یو غپو حکومت یو دا وایي چې دا اپوزیشن جماعتونه خو دې لپاره نه دا خو صرف دې لپاره راوتی چې خپل کرپشن پټ کړي او په هغې باندې بس پرده واچوي او په حکومت باندې دباو راولي او حکومت بیا په خپل دباو کې او په هغې کې راولي چې زه دوی له انارو ورکوم نو زه خو به انارو نه ورکوم نو عرفان بھائی داسې ده ګوره چې دا دی خو د انارو اختیار چا سره دی د ټول نه غټه خبره چې دا خو چاته هم پته نشي چې انارو بل دا دی چې دا وایي چې د کرپشن نواز شریف صاحب سزا شو زرداری صاحب جیل کې شو نور مرګري ټول جیل ریټرن عوام ته څه میلاو شو آیا پټرول ارزان شو چینی ارزانه شو دال وړي روټي ارزان شو خزانه کې چې دی بوي چې بھئی 200 ارب روپے کرپشن کیږي غصه شو عوام ته خو ریلیف ملاو نه شو دا چې سکیږي دا نن چې کوم سیاسي پارټیاں راوتی او پی ډی ایم صرف او صرف د عوام د لپاره ریلیف غواړي د عوام نارا د عوام مشکلات او आवाज یو چت کړي دي د خپل ځان د بچو خبرې نه کې غوالډي مقدمه عدالتونه زموږ مشران خو اوسم عدالت ته ځي او دا وارنټ وته دی او جیلونه او کیسونه خو روان دي کیس خو عدالت سره د سره خو نه دی کیس خو جوړ کړي لکه عدالت به سزا کوي کنه د عدالت عمران خان نه دا غو موقف بالکل غلط دی عوام د پر راوتی دي عوام ډېر مشکلات کې دي ملک مشکلات کې د ملک اکانومي ختمه ده جی ډی پی گروث په هر لحاظ سره د ملک معاشي هغه بیک بون مات شوی دی نن چې دا سمره پوزیشن خلک راوتی صرف او صرف د پاکستان د بچو او د پاکستان د معاشي چې کوم ډوبېدل دي د هغې بچو دپاره د عوامو اواز اوچت کړی دی امان الله خانی صاحب مولانا فضل الرحمن صاحب ته د نائب خیبر پښتونخوا یا پېښور نه یو نوټس خبرې هم کې دي تاسو بیا په سمیډیا ارګنایزیشن باندې کیس هم کړی بایکاټ هم د هغوی کړی هغه کیس روان هم دی خو زموږ ذرایع دا خبرې کوي چې نوټس یا تیار شوی دی یا مولانا صاحب به خامخا دوی راغواړي او دا ډېر کم باوثوق ذرایع چې دي نائب دا وایي چې هغې پسې د آمدن نه زیات اساسو کیس موږ تیار کړی دی نو تاسو وایي چې دا سیاسي انتقام دی که نه واقعي هلته کرپشن شوی دی او بیا هغه ادارې خپل کار کوي دا خو ګورې چې کله دا پروپیګنډا وچلېدله بعضې چینل هم دا پروپیګنډا وچلوله نو مونږ خو د هغې په انتظار و چې دا نوټس به کله راځي کله به شي خو تاسو وګورئ که د مولانا صاحب د دې حکومت د ټول نه زیات مخالف دی دې حکومت ته که دونه معمولي شی میلوی شي نو دا به یو لمحه هم بیا صبر نه کوي دې سره څه شته نه دې هسې هغه پروپیګنډې کوي د میډیا ټرایل کې د مولانا صاحب هغه پوزیشن خرابول غواړي نور دې سره په ګراوند باندې اسم نشته او بل زه درته دا خبر وکم چې زمونږ د چې کوم لیګل ټیم دی هغې کیس کړی دی دې چینل له نوټس ورکړی پرون په هغې کې بحث شوی دی په عدالت کې او هغې سره په هېڅ هم څه ثبوت څه دلیل ورسره نو چا چې دا خبرې نشر کړي او انشاءالله چې کوم زمونږ هغه لیګل ټیم د دې لپاره کوم نوټس دی ورکړی کوم هرجاني دعوی کړې ده هغه به انشاءالله مونږ انجام ته به رسو او دې خلکو ته به مونږ دا ښایو چېرې تاسو هسې پروپیګنډې کوئ دا د چا په اشاره باندې کوي نیب دا د حکومت یو لونډي جوړه شوې ده د حکومت د صرف خلک سیاسي انتقام دپاره دغه اداره دي استعمالوي مونږ دا اداره سره منو نه نیب مونږ د روز اول نه منو چې دا یو ډکټیټر جوړه کړې او دا یو ډکټیټر د پولیټیکل خلکو د بدنامۍ لپاره د هغې دغه کولو لپاره د ډیمیج کولو لپاره دا جوړه کړې که دا نیب دونه تکړی نو بیا جنرال مشرف دی راولي دا عاصم سلیم باجوا چې کوم د هغه اساسي د هغه کمپنیانې د هغه چې څونه دولت هغه راوتلو نو هغه خو د لږ راوغواړي ورځ هغه نه خو یې تپوس وکړي دا نور کیسونه د بي آر ټي وګورئ ملنجبې کې بیل انټریز وګورئ بیل انټري د بیل انټري کې دا خبره بالکل په ریکارډ پرته ده چې د 18 کروڑ د ونو نه علاوه 2 ونې دې نشي ثابتولی چې هغه دې بیلین ته ورسي بیلین خو لا ډېره لویه خبره ده مولانا قانی صاحب موږ سره د پاکستان تحریک انساني قومي اسمبلې ناصر خان موسازي صاحب هم موږ جاین کړي یو هغه هم موږ سره سټوډیو کې ناست دی تاسو ډېرې خبرې وکړلې هغه هم موږ د هغه نه هم پوښتنې کوو چې د تحریک انصاف په دغه حوالې سره څه موقف دی ناصر موسازي صاحب تاسو ته پروګرام کې هرکلی وایو مننه
ناصر صاحب موږ سره ضیاء الله افریدي صاحب او مان الحقانی صاحب هم ناس دي خبرې اترې وشوې کراچۍ جلسه هم روانه ده هلته د اپوزیشن جماعتونو د قائدین هم راغلي دي عمران خان صاحب پرون یو سخت رد عمل مخې ته راغی او هغه وایي چې زه به څوک هم نه معاف کوم نو بیا تحریک انصاف بطور یو سیاسي جماعت آیا اپوزیشن جماعتونه د سیاسي انتقام نښه جوړي نه عرفان صاحب بیسیکلی اپوزیشن چې تاسو څنګه ویلي چې یو اول زما ضرورت غواړم د لیټ راتلو باندې او څنګه چې تاسو ویلي چې اپوزیشن په کراچي کې جلسه روانه ده په هغه بل ورځ په ګوجرانواله کې هم کړې وه نو زما په خیال باندې پی ټی آی په دې سیس بلیف ساتي دا چې د اپوزیشن جمهوریت حق دی خو تاسو که وګورئ خان صاحب غوسه په دی و چې په دغه جلسو جمهوریت جلسو کې چې کم د هغې د ادارو خلاف کم आवाज اوچت کو کم نفرت انگیز تقاریر کو نو زما په خیال دا زموږ دپاره په حیثیت پولیټیکل نماینده یا لیډرشپ د هغې باعث شرم دی ځکه چې موږ سیاست خپلو کې کوو د پی ټی آی خلاف خبره کولی شي موږ منو او قوم به فیصله کوي چې څوک ښه کوي او څوک بد کوي چا کرپشن کړی دی او څوک نه کوي څوک کرپشن والا رانیسي او چا کرپشن یو بل کرپټ خلک ټوله یو ځای شوي ده دا به موږ عوامو ته پرېږدو چې عوام فیصله وکړي دا عوام 15 کاله پس د انتخاب ووټ دې لپاره ورکوي چې هغې حق فیصله وکړي چې دا د چا د څوک په رایټ دی څوک حقدار دی خو زما په خیال دا خلک نن چې کوم په یو سټیج باندې جي ناست دي عرفان صاحب نو تاسو وګورئ د دې خپلو سټیټمنټ تاسو وګورئ د خپلو د مختلفو پولیټیکل پارټیانو بلکې د ګوجرانواله کې تاسو وګورئ یو طرف ته وایي وزیر اعظم نواز شریف بل طرف ته وایي جی اے بټو نو موږ خو نه پوهېږو چې دی وزیر اعظم څوک راوستل غواړي دی مین لیډر څوک دی دا یو مکس یو شی راغونډ شوی دی د خپل مفادو دپاره د خپل کرپشن دپاره د خپل د عوامو دپاره نه دي که عوامو دپاره وی نو دی به پکار چې په خپل پلیټفارم باندې په خپل ایجنډا باندې او په خپل منشورې خبرې کولې خو چونکې نن دا ټول د نیب او د دې چې دا 70 سال کې کم لوټ مار کړی دی او د هغې باندې نن لاس اچولی شوی دی نو دا خلک نن ټول یو ځای شو دی خلکو سټیټمنټ دی چې دا یو بل برداشت کولو ته تیار نو او دی د یو بل ته چور او ډاکو او کرپټ ویلي دي دا څومره کیسونه چې دي دا دی همدغه چې په سټیج ناستو په یو بل جوړ کړي دي عمران خان صاحب لا دروسه پورې په دې خلکو یو باندې کیس نه دی جوړ کړي دا د دغه خلکو کیسونو موږ حساب اخلو دي ناصر صاحب بیا تاسو طرف ته راځم ضیاء الله صاحب تاسو په یو بل باندې بل زامونه لګول او بیا نن راغلي او لیډر هم څوک دی هر یو چې بلاول به وزیر اعظم یو مریم به هغه چې تاسو خپلو کې دغه فیصله لا نه ده کړې اول خو ناصر بھائی ته په خیرالی وایم او بیا ناصر بھائی زما په شان دی نوی هغه دی هغه سره لږ تاریخ کمی دی دا که لږ تاریخ وګوري نو په 2002 کې همدا عمران خان هم د دې سره و او یو ځای مومنټ شروع کړی و په کم مومنټ شروع کړی او چا سره و د مشرف خلاف عمدې داسې یو اتحاد جوړ شوی و د عمران خان به سره جلسو کې مو تقریرونو کې به مو هغه چې د ډیکټیټرشپ خلاف یو او بل د جج د جوډیشري د بحاله په مومنټ کې وو نه کې د نواز شریف سره وو او د زرداری سره وو چې دغه بچ کوله خبرې هو کې ما ناصر صاحب ضیاء الله صاحب لګ ووري اوس وره عمده عمران خان صاحب د شیخ رشید ته به چپړاسی وي د پرویز الهی ته به ډاکوي هغه قاتلان چې د کراچۍ ظلمونو قتلونو دماکې او د حکومت پاکستان خلاف او د انډیا ایجنټان هغه نن هغه سره دي لکه څوک داسې نشته د سره اتحادیان چې هغه دوه هر څه نه دي ویلي نو دا نن چې کوم شی روان دی ناصر بھائی دا د جمهوریت او د جمهوری سیاست یو حصہ ده او دا صرف او صرف د عوامو پر راوتی چې سو پورې د کرپشن خبره هغه خو جیلونو هم تیر ک عدالتونو لمزي هغه دا نه وي چې موږ ختم کې بیا بم زی عدالت به فیصله کوي خو لکه د عمران خان صاحب تقریر پرون چې کوم رد عملو او دا کوم غوسه او هغه کوم ایکټینګ کولو لکه د وزیر اعظم د شان سره دا مسخري مزه نه کوي مطلب دی وزیر اعظم ته ګورو بیا داسې مسخري کول او بیا اکسفورډین ځان د اکسفورډ پړلې کوي نو خلک لکه خپل خلک هم وایي چې دا خو ډېر خو ضیاء الله صاحب ما دپاره قابل احترامې خو درې ځلې پرایم منسټر پاکستان پاتې کېدو نه پس
چې هغه د کم د پاکستان د دفاعي ادارې ټارګټ کې دا مغه سره خنه خایي دا د یو سټریټ ورکر بم داسې لهجه الفاظ استعمال نکي د خپل ادارو خلاف کم چې هغه پوینټ اوټ کولو نمونه غشته نو زما په خیال زمونږ په دې اعتراض دی چې ته وکړه د پی ټی آی خلاف د عمران خان خلاف احتجاج وکړئ ستاسو حق دی زمونږ د پارټي چیرمن هم دا کنډم کړی دی ویلي دي چې بای ادارو خلاف نه دی پکار دا بالکل مونږ وای او دا سنې دی پکار خو دا یو جمهوریت سټرګل له دا بجاری ناصر صاحب د امان الله قانی صاحب هم تاسو په خبر باندې کمنټ کول غواړي جی امان الله قانی صاحب ټول نو خول ز ناصر رور ته هر کله چراغو او چونکه دا خو زموږ ډېر نږدې مرګره او زموږ مرګرتیا د سره نږدې دا وخنه چې کله به د بار د مسلم لیگ په ټیکټ باندې به الیکشن کولو نو که واقعیتا دا غلوی او ډاکوان یو دا قومي لوټ کړي نو زه ډېر افسوس کوم چې ناصر مقتدی اوس هم زما په ذهن دا نه تسلیمي چې دا پی ټی آی والا دی اوس هم زما ذهن دا وایي چې دا مسلم لیگ والا دی ځکه چې د ټول عمر دا اوس راغلی اوس ورځ شي نو یا خو به دنه به خبرې هېرې شوي او دا دی چې کومه خبره کوي چې را نواز شریف ادارې ټارګټ کړي نو ادارې نه ټارګټ کړي هغه یو فرد ټارګټ کړي د عمران خان زړه تقریرونه موجود دي هغه به البته ادارې ټارګټ کړي هغه خپل په کولو الفاظو سره ویلي باقاعده د ادارو نومې د آی سی اغشتلې دي او دا چې وہ اپنے کتے اقتدار میں لاتے ہیں دا الفاظ دي دا پر ریکارډ باندې پراته دي جی جی نو ګوره دا کتا سو دي ته دا کنډم کوي او دا جرم دی نو ټول اول غټ مجرم چې کوم دی هغه عمران خان دی عمران خان هغه فوج پسې یو ځل نه دو ځل نه بشمار ځلې دا فوج ټارګټ کړي هم په خپل ملک او هم په بهر ملکونو کې بهر عالمي ادارو ته تللی دي او دا ویلي چې موږ په پاکستان کې دا چل کړی افغانستان کې مو دا کړي دي دهشتګردۍ کې زموږ د ادارې ملوث وي دا خو د په خپل ملک کې په خپل ادارو خلاف دی ګواه جوړ شوی دی په هر ځای کې نو تاسو دا خبره څنګه کوئ او که تاسو دا وایي چې عمران خان دا نن څه کوي دا ټیک کوي او دا ټول وړاندیني غلي دي نو زه دا یم چې د سره په حکومت کې څوک دي خو دا ټول هغه زاړه خلک دي چې په دې به هم ناصر صاحب نو په دې باندې هم پوښتنه کوو چې آیا هغه خلک دوی سره په اتحاد کې نه خو وخت شوی دی یو وړی شان د مې یو دماغ پروګرام کې بیا هر کله ناصر موسی عزیز صاحب چې کوم چې الله صاحب خبر وکړه کوم امان الله حقانی صاحب خبر وکړه هغه وایي چې تاسو نو بیا ځړې خبرې یېري یا اوس هم د خلک تاسو په کابینه کې ناست دي تاسو اتحادیان دي نو هغه ټایم کې چې کوم الزامونه لګېدل یا کوم خبرې وې د عمران خان صاحب هغه ټیک وي که دا اوسنۍ ټیک دي عرفان صاحب اول خو زه امان الله حقانی صاحب چې کوم ویل چې زه زما سابقه تعلق نون لیگ سره و بالکل زه وایم چې زما تعلق و زه هغه کې هیڅ د شرم او د خبر نشته دی خو زما په خیال یا حقانی صاحب خو حقيقي هغه سیاسي مولاره یا د علم نه بکیدي شي دومره دغه ني ځکه چې موږ ته اسلام هم داخلي چې یو سړی په غلطه وي او هغه یا د غلطۍ نه توبه باسي یا یو سایډ ته شي یا د غلطو خلکو نشي نو اسلام بیا دا موږ نه وایي چې هغه کافر و مشرک و زه غلطو خلکو سره زه چې کله وما زه چې کله نون لیک کې وما نو هغه ټایم کې زموږ د پاکستان عدالتونو هغه ته غل چور یا پاناما کې یا داسې زونه زموږ ادارو په نو ثابت کړي خو چې کله په ثابت ک نو بحیثیت پاکستانی حقانی صاحب زما خبره واري جی زما حقانی صاحب زما خبره واري بحیثیت مسلمان بحیثیت پاکستانی او محب وطن پاکستانی دا زما حق جوړیږي چې زه غل سره خپل لارې بدل کما او کنه زه غل سره بیام زما نو زه د مطلب چې زه د خپل قوم سره د خپل اولس سره او د خپل وطن خور سره زه غداری کوم ځکه چې ما ته پته ولګید چې زما د عدالتونو زما ادارو هغه غل ثابت کو غلط غل ویل نو د دې ماته دا و چې اسلام کې د غل مرسته کول د یو غلط او د مجرم مرسته کول د اسلام کې دا غ سره مرسته کولی کاغه نه لارې جدا کولی ما خپل ضمیر ژوند دی دا خلکو لم پکار چې خپل ضمیرونه ژوندۍ کی او دغه غلطو د کرپشن چې د لیډر به ورته په سټیج باندې کرپټ او لیډر او د بنظیر ته ویلې چې د فتوی به په بنظیر باندې ورکولې چې دا هغه دی دادی په دین نواز شریف پسې دي سن دی ویلي نن هغه خلکو سره په یو صف کې ولاړ دي نو زه نه پوهیږم چې د دې د اسلام د ذات مفاد د پاره دی او کنه چې موږ ته اسلام حقیقت کې څه خولي هغه دی فالو کوي عرفان به زه دې ته د خیر خوایه لپاره خبره کوم
چې ګوره دا پخوانی دور نه چې بس صرف وړاندې پی ټي وي به هغې به هر څه به یک طرفه به ښودل. دا داسې دور دی چې دا د سوشل میډیا دور دی، دا د الکترونیک میډیا دور دی. ستاسو دا یو خبره په ریکارډ راځي، ګوره سبا له به ته بیا به دغه نه به تلې، حکومت به ختم وي، بیا مسلم لیګ ته راغلی، یا به زموږ پارټۍ ته راغلی، یا بلې ته به تلې، او دا ستاسو دا کلیپونه به بیا ټوله دنیا ګوري. نو زه یم چې خیر یې خبره کوو، ډېر په جذباتو کې تاله راتګ نه یې پکار. ګوره تاسو دا وایي چې یاره هغه صفا دی او دا غلو او بس اوس ما توبه ویستلې، نو الله دې کړي چې ته ښه په ښه توبه وباسې. خو دا توبه چې کومه ده تاسو وګورئ، د عمران خان سره ټول غله راغونډي، جهانګیر ترین دا چا بارمل ته ولېږلو، د چیني چور د چینو د غلا پې باندې ثبوتونه راغل، ظفر میرزا لاړل، دا ټول چې کوم د بار ملکونو نه کوم یو ټیم راغلی د عالمي ادارو رالېږلی دی، دې سره یې ملګري کړي دي زموږ د اکانومي د تباه کولو لپاره. نو خیر ته زموږ رور یې، دا خو زما ورسره ډېره ښه ملګرتیا ده. نو زه د دې رورولۍ په وجه باندې دله دا یو ښه مشوره ورکوم، دا د عمران خان په خپلو زړو تقریرونو باندې شرمېږي. کوم پی ټی آی والا ته چې د هغه زاړه تقریرونه ورته واورئ نو هغه ټول خولۍ پرې راشي، اوري نه لکه ته به تبصره هم نه کړي، صرف ورته ویل کنځلې به تا ته کوي. نو لکه تا ورته دا خو د هغه خپل زاړه تقریرونه دي. نو موږ دا وایو چې ګوره الحمدلله زما لیډر زمون قائد هغه چې نن کومه خبره کوي 10 کاله وړاندې مغه کوي او بیا هم کوي او مونږ په نه شرمېږو، مونږ په هغې باندې فخر کوو، د هغه په موقف، د هغه په جرأت، د هغه په ایماندارۍ، د هغه په دیانت. زه دا وایم چې جولا صاحب چې کوم دغه ناصر صاحب کوم خبره وکړله چې پیپلز پارټۍ او مسلم لیګ نون قیادت خو په تېرو وختونو کې ول باندې ډېر زیات الیګیشن او ډېر الزامات لګول، په یو لار تلو ته تیار نه و. نن هغه د خپل کرپشن دپاره چې کوم الزام هغوی لګوي بچ کولو دپاره وایي نن یو ځای شوي دي، راوتي دي. دا سیده جی ما خو وختیم تاسو ته وایي چې دا په دنیا کې په هر ملک کې دا چې کله د جمهوریت یا د سیاسي مرګرتیا نو هغه خامخا وخت په وخت بدلیږي را بدلیږي. لکه څنګه حقانی صاحب وایي چې بھائی ناصر بھائی څه وخت مخکې یو پارټۍ کو بل بیا د کېدی شي وخت راشي چې بدل شي. دا د دنیا د سیاسي یو سفر داسې روان چې څو پورې دا اوس یو ځای کېدل دي، دا صرف او صرف د پاکستان د عوامو ترجمانی کوي چې کوم معاشي ظلم او کوم معاشي تکلیف ته پاکستانیانو ته د هغې لپاره یو شوي دي، او دا د ټولو پارټو حق دی چې کله پاکستان جوړ شوی د هغې نه مسلسل په مختلفو نومونو باندې تحریکونه شروع شوي دي او تر هغې پورې هغه چلیږي چې هغه څو پورې کامیابي. دا یو تاریخ دی او دا لیکلی شوی تاریخ دی. ناصر موسازی صاحب چې کوم دغه جمهوریت حق دی د هغوی اپوزیشن جماعتونه راټول شوي دي دا چې د عوامو ترجماني کوي، نو تاسو دغه جمهوریت حق ولې نه ورکوئ او بیا دومره ګراني ده، او که حکومت ته د اپوزیشن جماعتونو دغه تحریک نه څه نقصان نه رسي نو بیا ولې بار بار حکومت ته دومره تکلیف دی یا هغه دغه وزیران دا خبرې کوي؟ نه عرفان صاحب بیسیکلی دا د خپل وګوري چې د ایان علي کیس د پی پی ټی آی نه مخکې د نون لیگ ګورنمنت او ایان علي کیس د عاصم صاحب کیس او د دې هغه بل چې کوم لیډر وو وزیر وو مانه نوم هیر شو بشیر میمنو کسو د هغه باندې چې کوم کیسونه نون لیگ جوړ کړي وو نو نون لیگ په دغه سټیج باندې دا اعلان وکړي چې موږ کوم د ایان علي یا د ډاکټر عاصم په اربونو روپیا د زرداری باندې د پاکلین چې کوم کیس جوړ کړ دا موږ غلط جوړ کړی وو، دا موږ وکټیمایزیشن کولو پولیټیکل موږ واقعي د غلط کړي، موږ به ووایو چې دا دی غلط کړي. خو یو طرف د هغوی په خپلو خبرو باندې موقف باندې قایم هم دي او اوس هم دا یو بل نه مني، ځکه چې بل ورځ دغه چې دی د مسلم لیگ والا به ویلې چې موږ دا دنیا فتح کړې ده، په ګجرانواله پر سټیج باندې به ویلې چې مخکې بجلی نه وه موږ دله بجلی راوسته، مخکې ګیس نو موږ راوستو، هغې نه مخکې د چا حکومت د پیپل پارټي حکومت نو دې مطلب چې دغه خلک خراب وکنه پکار چې ګوته ورته نیولې وي چې د دې د پی ټی آی د پیپل پارټي په دور کې بجلی نه وه، د دې پیپل پارټي په دور کې به کرپشن و موږ ختم کو. نو موږ په دې افسوس کوو چې دا خلک یو طرف ته وي د عوامو د پاره خو ته په خپل کوڅو کې په خپل لارو کې په خپل آئین په خپل منشور مطابق جلسې وکړه، ته چارو کو کړې او دا دی وی کامیابی جلسې دي 11 پارټیانې دي که 20,000 خلک هم دوی وغوښتو نو یو پارټۍ 2,000 خلک وغوښتو. موږ اوس هم وایو چې اکثریت کې یو، ځکه اکثریت کې یو چې دې خلکو سره 2,000 دي 11 پارټۍ دي 2,000 22,000 خلک شو. موږ اوس هم دي نه په ان شاء الله چې روان الیکشن دي ثابتای با او دی چې کم نقصان ورکوي پاکستان ادارو ته زموږ په پاکستان کې
کې د دې په دورنو کې پی آی ای بینکرپټ شو، زمونږ ریلوے چې دی، زمونږ دغه چې زمونږ ریلوے چې دی، زمونږ واپډه چې ده، زمونږ ټوله تباه شوې. دا یو اداره د آرمي پاتې ده، فوج پاتې ده، هغې باندې دوی ګوتې لګوي. دا د چا خبره کوي؟ دوی د انډیا دپاره او د دنیا د مفاد لپاره لګیاري. دا سیاست ضیاء الله صاحب ستاسو ته کمنټ درکوي. دا ناصر بھائی ما خل دا پرون چې کوم عمران خان دنه غو تکلیف وانن تا ته نه تکلیف د موږ حقیقت لګیایو. ضیاء الله صاحب دا جلسه وګوره، ضیاء الله صاحب وګوره، دا عوام وګوره، ضیاء الله صاحب لګ د ادارې وګوره جستا هغه چې کوم منشور او هغه نوکرې او دا چې یو کروڑ ارزانی او برته حسو شو. بی آر ټي خو اول روان کړي، تاسو بی آر ټي روان کړي بیا یا نه لیو دا غي پسې ځي. دلته کمی کیسې شوي دي. پرون عمران خان صاحب تقریر کوي چې بھائی خدا کے لیے چیف جسٹس صاحب سپریم کورٹ چې تاسو هغه کنه دا به ویلې چې بھائی چیف جسٹس صاحب بی آر ٹی سے اسٹے ہٹاؤ، یہ میرا حکم ہے کہ احتساب ہو جائے. بلم جبا کو کھول دو نائب چیئرمین کہ احتساب ہو جائے. خیبر بینک والا کیس کھول دو، احتساب ہو جائے. بھائی دا اعلان ہو گئی تب پاس اسمبلی کی تب بالکل ضیاء اللہ صاحب دے مطلب دا مخکې ماضی کې ګورا تا ضیاء الله صاحب وزیر اعظم صاحب دا ثابت کا یو منټ وزیر اعظم صاحب دا ثابت کا چې عدلیه باندې زمونږ اس قسم لا آرډر حکم نه چلی. ناصر بھائی زمار زورا زتا ته سلوټ کوم ته د نواز شریف باندې الزاماتو ته سفر جدا کو اوس پاس ابو کرتالو کا اسمبلی کې نعره ولګاو چې بھائی خان صاحب زتال دل راغلی ما چې بھائی غل بنی وي او اعلان وکړه چې د بی آر ټي احتساب وکړه، اعلان وکړه چې د بینک اف خیبر احتساب وکړه، اعلان وکړه چې د ملم جبه احتساب وکړه، اعلان وکړه چې دا سمره سکینډل راغلی دا غي احتساب وکړه چې پته ولګي. عرفان صاحب زدل جواب ورکوم. عرفان صاحب منګه کې پی ټی آی کې مولانا کې نون لیگ کې فرق دار زمنګ د پنجاب وزیر علیم خان نیب ونیو منګه یو لفظ هغه په فیور کې ونه کا. زمنګ دلته کې په بابا روان باندې کیس رالو، منګه د حکومت نه د وزارت نه وډرا کو، منګه یو فیور کې خبرونه کا. منګ دلته دا وایو چې د خلکو لم د پاکستان په محبت کې خبرې کول پکار دي چې نیب ادارې په چا باندې ګوتو اوچت کی چې موږ دغه ډیفندر ونزو. زه اوس هم دا وایم کبه بی آر ټي کې په بی آر ټي کې ثابت شو غلا زبر دغه لپاره دفاع نه کوم، کبه لینټری کې چا باندې ثابت شو زه هغه لپاره دفاع نه کوم. چې سټې خو صوبایي حکومت اخیسته، صوبایي حکومت چې تحقیقات مکوي. سټې دې لپاره اخیسته ده، سټې دې لپاره عرفان صاحب سټې دې لپاره اخیسته ده چې دا پاکستان کې واحد پروجیکټ وو چې لا کمپلیټ نه وو او اف آی ای او جوډیشری په سموټ اکشن واغشتو چې دغه شي نو د صوبایي حکومت ورکه د صوبایي حکومت دا ابجیکشنو چې دا بی آر ټي دی کمپلیټ کړی شي او موږ چالو کو عوامو ته په اربونو روپیا لګیدلی چې د عوامو په فایده کې راشي. بیا د جوډیشری انکوایری کیږي، اف آی ای انکوایری کوي، نیب انکوایری کوي، څوک ورکه روه ته ملوث موږ راغی دفاع باندې کوو. وخت ختم نه رسره چې بی آر ټي کمپلیټ شوی ده کنه بی آر ټي کمپلیټ شو. ناصر صاحب بی آر ټي کمپلیټ شوی ده نو تاسو وډرا کوي. عرفان صاحب وخت ختم نه. عرفان صاحب وزیر اعظم صاحب پرون دا ویلي عرفان صاحب وزیر اعظم چیف جسٹس ته دا ریکویسټ وکړو چې څومره کیسونه تاسو را دي ډے ټو ډے او لګوي چې دا کیسونه ختم کړي، هغه کې بستا بی آر ټي مرضی ستا به ټول راضي با موږ د مطلب چې زمونږ جوډیشن زموږ په کنټرول کې نه ده. دا سوي وری دا وری دا صوبایي حکومت با خپل سټې واپس واخلي وری نه بالکل باخلو. صحیح دا به ان شاء الله دا به یو خبره جی جی بسونو کې چې چاغلا کړي د سزا وکړه ملایي دا به ان شاء الله دا به ناصر بھائی بدا انقلاب رولي او سبب قومي اسمبلی کې دا نعره لګی چې بھائی خان صاحب پاس وزیر الله ته حکم وکړه چې بھائی دا سټې خپل کیس واپس والا چې صحیح احتساب دا خو د پیښور د تباکی کې پکا چې د نماز چت کی په اسمبلی کې او دا و چې بسونو کې چاغلا کړ د الټا جوړان لکړي. ډیره زیاته مننه امان الله حقانی صاحب، ضیاء الله افریدي صاحب، ډیره مننه ناصر خان مشاهد صاحب. پروګرام مو ختم دی، اجازه راکړئ، د الله پامان.